بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو قدرمنو کتونکو، استاد سرور شهاب خان یم. کتونکو دا وخت په ټي ایم ای دفتر بریکوټ کې ولاړ یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کاغذونو جمع کولو هغه اخیرنۍ ورځ ده او د مختلفو پارټیانو مختلف کاندیدټس دي هغه په ګڼ تعداد کې چې د ټي ایم ای دفتر ته راغلي دي او کاغذونه چې دي هغه جمع کوي. دا وخت را سره عزت رحمان پخوانی نائب ناظم ولاړ دي. د هغوی سره هم خبرې اترې کوو، کاغذات یې جمع کړل چې څه سوچ لري او څه جذبه لري. ناظم صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو چونکې ایکسپیرینس شته او دا ستاسو زما په خیال چې دویم ځل به یې لکه یو پیر خو تاسو پاتې شوئ که نه، نو کاغذونه مو څه ته جمع کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې تاسو ډېره مننه ستاسو د پوره ټیم چې تاسو موږ له د خبرو کولو مقرره کړه. کاغذونه خو مې تحصیل چیرمن دپاره جمع کړي دي پالټۍ په بیس باندې، او انشاءالله امید در به ساتو د پالټۍ د مشرانو نه هم دا تمه ساتو چې ټکټ موږ ته میلاو شي. ولې څنګه چې تاسو ووایئ چې په تېر شوي ټینور کې زه په خپله باندې تحصیل بریکوټ وایس نایب چیرمن پاتې شوی یم، سپیکر هم وم، او د پالټۍ دپاره چې کوم قربانیان دي انشاءالله تعالی چې مشران به هغې ته ګوري او ټکټ به زموږ په حق کې استعمالېږي انشاءالله تعالی. دا راته ووایه که نه چې دې پرې له ستاسو څه جذبه لرئ او د پارټۍ نه مو تمه ده کوم حده پورې ده چې تاسو ته به ټکټ درکړي که نه؟ نو جذبه خو هغه زړه جذبه ده. 2005 کې زه په خپله باندې هم لوکل ګورنمنټ الیکشن کې ما حصه اخیستې وه، ناظمۍ ته ولاړ وم، چونکې په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف خاص پوزیشن نه و، لکه د هغو سره ووټ بینک نه و، چا پېژندل هم نه چې له پاکستان تحریک انصاف هم یو پارټي ده. خو په هغه ټایم کې موږ هم راوتي وو د پارټۍ د مخ په وړاندې بوتلو دپاره، د دې عوامو د خدمت دپاره. بیا په دغه سلسله کې بیا موږ په 2015 کې هم په دې الیکشن کې حصه واخیسته. پی ټي آی پلیټفارم نه یونین کونسل کوټې نه زه تحصیل ممبر الیکټ شوم. بیا پالټۍ را باندې اعتماد وکړو، د تحصیلي بریکوټ دپاره د نایب ناظم دپاره ټکټ راکړو، او په هغې وجه باندې نن موږ ستاسو د مخې ستاسو مخې ته ولاړ یو، او په هغه جذبه باندې به انشاءالله تعالی چې په کوم باندې مخکې موږ د خلکو خدمت کړی دی هم په هغه جذبه باندې به بیا هم کوو د اخره سره. تحصیل بریکوټ عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ د تحصیلي بریکوټ عوام ته صرف زما دغه پیغام دی چې تاسو خپل ووټ په دې پیرله باندې د هغې کس په حق کې استعمال کړئ چې تاسو ته پته وي، چې د هغه کرکټر تاسو ته پته وي، د هغه کردار تاسو ته پته وي، هغه د دې قوم دپاره څه کړي. بیا خاص کر که سیاسي طور باندې خپل ووټ استعمالول غواړي نو هغې پالټۍ دپاره استعمال کړئ چې د دې قوم او د دې وطن او د تحصیلي بریکوټ د عوامو په ښېګړه باندې راشي. ډېره مهرباني خوږو کتونکو. دا و عزت رحمان صاحب چې تاسو یې خبرې اترې واورېدې. انشاءالله مختلف کاندیډیټ سره به مونږ خبرې اترې کوو په دغه خپل شیشه باندې چې دی هغه به تاسو وینئ. یو بل پروګرام پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت راکړئ. د تل پاتې الله په امان.